کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه وروسته دا عمل وکړي نو ده ته به 4 عاجبه فایدې میلاو شي. اوله فایده یې دا ده ده ته به الله جل جلاله رزق مال دولت داسې ځای څخه ورکړي چې د ده به سوچ او فکر هم نه وي. دومه فایده یې دا ده چې د راروانې هفتې د راروانې جمعې پورې به الله جل جلاله دی د حادثاتو مشکلاتو پریشانیو څخه وساتي. درېیمه فایده یې دا ده چې الله جل جلاله به دی د راروانې هفتې پورې د ګناهو څخه وساتي. څلورمه فایده یې دا ده چې د ده قرض د غره په شانتې وي، یعنی د غره په اندازه پر ده باندې قرض وي، الله جل جلاله به د ده قرض ختم کړي. نو دا عمل هر هغه څوک چې د جمعې لمونځ وکړي د جمعې د لمانځه وروسته او زنانه به د جمعې په ورځ د ماسپښین د لمانځه وروسته دا عمل وکړي نو ده ته به دغه 4 فایدې میلاویږي چې ما درته ذکر کړو. نو عمل دا دی زما عزتمند ورونو، نو دغه د قرآن شریف 3 اخرني کوچني سورتونه چې سورت اخلاص قل هو الله احد دا به پوره ووایي 2 واره په بسم الله سره. دوم به سورت فلق قل اعوذ برب الفلق دا به هم پوره ووایي 2 واره. دریم به سورت الناس قل اعوذ برب الناس دا به هم پوره ووایي 2 واره. یعنی دغه 3 سورته به دا به 2 واره ووایي نو ده ته به دغه 4 عجبه فایدې میلاویږي چې ما درته ذکر